دیندار جنې چې د کور ته راله تهجد بی ذکر بی اذکار بی درود بی درس بی د خوش طبیعتۍ دپاره یو خبره ده او دا زه اکثر ځای کې کوم یوه ښځه وه د هغې خاوند به هر وخت پیغمبران خوبونه کې لیدل یوه ورځ دا سړی راغی دې ښځې ته وایي وایي ما آدم علیه السلام خوب کې ولیده تاسو چاته لیدلی لکه بله ورځ وی نوح علیه السلام مې ولیده موسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام یوسف علیه السلام د پیغمبران یادول هغه ښځه ورته وی سړیه وی دا ته چې هره شپه د پیغمبران خوبونو کښېنې وی دا زما برکت دی او ته وی کښېنه چیندخې ستا برکت پیغمبران زه خوبونو کښېنم او برکت دی ستایي که ستا برکت وی تا به پیغمبران خوبونو کې لیدل دا زما برکت دی هغه هم د نر لور وه نو دا بعضې زنانه هم ډېرې غیرتي دینداره هغې ورته وی ځه د نن نه پس پیغمبر خو پرېږده ته مانه صحابي په خوب کې ووینه ګورو به چیلنج یې ورکړ سړي وی ځه زه یې نه منه زما برکت دی یوه شپه تېره شوه سړي خوب کې څه ونه لیدل هفته تېره شوه میاشت تېره شوه دوه هېڅ هم خوب کې ونه لیدل سړی خو پوه شو چې چل خو په ښځه کې شته لوبه خو چې هر څه ده د کور وزیر داخله خو ښځه وي ښځه چې دینداره وه کور کې به دې برکت او چې روشن خیاله وه نو چې په معمولي څه ورانه شي غوړي به لښتي ته واړئ اوړه به خور یېرېږي سبزي به تباه و برباد کی کور کې برکت ختم ډبګی زر ختمیږي اوړه زر ختمیږي سبزي زر ختمیږي او چې راځي نو سر به کلک تړلی ته وایې چې دا پولیس یې کوم ځای نه راغلی ښه به ټیک ټاکي چې خاوند بهر خو چې پوه شي دا روشن خیاله ښځه چې اوس مې خاوند کور ته راځي نو بس سر به م وتړي او تندی به راواچي او بله شیشه ګزان نه جوړه او بعضې ښځه دینداره وي نو هغه ښځه غیرتي وه چې څو ورځې تېرې شوې میاشتې تېرې شوې چې سړي خوب کې څه ونه لیدل نو سړی پوه شي چې هلکه ښځه کې چل دی راغی په سوچ سوچ کور ته را روان دی او ښځه ورته وایي سړي ولې پریشانه یې وایي هسې ما او تا یو بل له یو چیلنج ورکړی و دا ما چې به پیغمبران خوب کې لیدل زه به ډېر خوشحاله وم او دا ډېر وخت وشوه ما او تا چې یو بل سره خوله وواله د هغې نه پس مې بیا څه ونه لیدل او ورته وایي سړي وخو دې منله که نه بلکل مې ومنله خو ووایه راته چې څه چل وی چل دا و چې تا به کله پیغمبران خوبونو کې لیدل دغه وخت کې چې به ما تاله کټوی پخوله که نه ترکاري نو ما به ذکر کو درود استغفار او تلاوت به مې کو وړه چې به مې لمدول کور به مې جارو کو جامې او لوښي به مې انځل نو دې وخت کې به ما تلاوت ذکر او درود وي دا دې خویندو ته وایم چې داسې کوي او تاسو هم دا کور کې بیان کوئ دا عبرت خبره ده زما ورو ما تا خو ټي وي لګولی نیټ موبایل هم ورکړی او دا نور څه اینې نو د صحابهو نه او د دین نه قرآن نه خوانه خبره ده او بیا ترې ګیلې هم کوو اولې خبره که د دین نه او د اسلام نه بیا ترې ګیله کوه وی سړیه دا تا چې به پیغمبران لیدل نو ما به چې تا له خوراک تیارو اوړه به مې لمدول نو تلاوت ذکر او درود به مې کو نو زما تلاوت ذکر به په اتلکارۍ کې انګوري کې په هغه وړو کې به واغږلی شو اخو پاک خوراک و پاک چې به تا ته خېټې ته درغې تا به وخوړه نو هره شپه به دې پاکان خلک پیغمبران به دې خوب کې لیدل سړی ورته وایي ښځې وایي دا 2-3 میاشتې مې ولې ونه لیدل تا چې چیلنج راکړ وایي د هغې نه پس دې ځکه ونه لیدل چې ما تاله کله چیلنج درک او تا زما برکت نه منه نو د هغې نه پس چې به ما تاله کټوی پخوله یا اوړه به مې لمدول یا به مې د کور کار کو نو ما به غیبت شروع کړ ما به دروغ وی ما به خیرې کولې نو زما خیرې او غیبت او دروغ به په کټوی کې اوړو کې به واخلی شو هغو تا ته ښکارېده نه نو دا دومره وخت د پیغمبران ونه لیدل او زما دا یقین دی چې ته شیطان به دې خوب کې لیدلی زما وروڼو تاسو موږ پیغمبران ولې نه وینو
من کور کې دینداری کمه ده. روایتو کې راځي کومه ښځه دینداره ده خاوند د ډیوټۍ نه راغی زمیندارۍ نه راغی دکاندارۍ نه راغی د بهر نه راغی کور ته او ښځې ته لا ویلي نه دي ښځه په خپله راله او خاوند لی په لاس و په خپو باندې زور وکړه چاپي وله وکړه وی د دغې ښځې په عملنامه کې د 9 تولو سرو زرو د صدقې خیرات اجر او ثواب الله ولیږي. څومره 7.5 تولې سونه ته یوې ښځې ته وایې دا میخکۍ لږ راکړه جومات کې ورکوم والله کې ته والی او چې روزانه د خپل خاوند دغه کوي خدمت کوي چافي ولګوي خو په دې شرط چې خاوند ورته نه یې ویلي ښه که خاوند ورته وي بیا هم اجر ثواب شته دا بیان کې کور کې زما ورونو